چې هغې راشي او ستاسو په وړاندې د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وکړي. جناب حضرت مولانا عطاءالرحمن صاحب. مولانا صاحب څه ټایم راځي پته نشته. تاریخ سره خبرې وکړه. تاریخ سره تپوس وکړه. ما خو تپوس کوي چې 400 سره. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم. مقتدر علماء کرام په سټیج باندې ناست زما ډېر قدرمند او عزتمند مشران، د پارلیمنت ممبران، د جمعیت علماء اسلام مرکزی او صوبائی قائدین، د جمعیت علماء اسلام ضلع پېښور او مقامی جماعت ذمہ دارانو ملګرو، خصوصا زما او د ستاسو د ټولو کوربه محترم و مکرم جناب حاجی ظاهر شاه صاحب، محترم و مکرم جناب حاجی نجیب اللہ صاحب خلیل، حاضر مجلس د ما ډېرو قدرمندو عزتمندو مشرانو، دوستانو، عزیزانو، د ډېرو ورځو نه محترم جناب حاجی ظاهر شاه صاحب سره همدلته د ده په حجره کې ملاقات شوی و. مونږ خو په دغه نیت راغلي وو چې حاجي صاحب ته به دعوت ورکوو، بیا به دی پې سوچ کوي او د سوچ نه بعد به بیا مونږ له جواب راکوي، بیا به وله یو پروګرام سمو. الحمدلله ثم الحمدلله حاجي صاحب په هغه مجلس کې د جمعیت علماء اسلام په صف کې د ودرېدو فیصله وکړه او فی الفور دلته خپل خپلوان ملګرو دوستانو ته اطلاع هم وکړه او الحمدلله ثم الحمدلله چې حاجي صاحب سره د خپل ټول خاندان او سره د خپلو ټولو ملګرو هغه نن د جمعیت علماء اسلام یو مضبوط غړی دی. زما قدرمندو، جمعیت علماء اسلام صوبائی جماعت چې کله د حضرت مفتی صاحب رحمه الله په نامه باندې دلته په صوبې کې د یو کانفرنس فیصله وکړه، مونږ به دا کانفرنس د حضرت مفتی صاحب په نامه باندې هر کال کوو، خو تیر کال چونکه مونږ په 7 ستمبر باندې د ختم نبوت کانفرنس کړو، نو بیا فی الفور ورپسې یو بل داسې لوی کانفرنس کول مناسب هم نه او د ملګرو کې کارکنانو کې هغه منډه بیا دوباره یو بل لوی کانفرنس کول دا مشکلاتو، نو هغې د وجې نه تیر کال موږ دا کانفرنس د حضرت مفتی صاحب په نامه باندې ونه کړ. واړه واړه پروګرامونه په ضلعو کې یا په ډویژنو کې شوي وو، خو دغسې د صوبې په سطحه باندې یا ملکي سطحه باندې داسې یو غټ پروګرام نه و شوی. نو دې ځله الله دې وله ډېر لوی ژوند ورکړي، زمونږ سره اوس هم په سټیج ناست دی زمونږ ډېر لوی مشر ډاکټر حضرت مولانا
عبدالحکیم اکبری صاحب دامت برکاتهم العالیه هغوی نن نه تقریبا یو 2 میاشتې مخکې مرکزی امیر صاحب ته دا ذهن کې ورواچول چې تیر کال هم مونږ کانفرنس نه دی کړی او دې ځله که مونږ وخت نه تیاری شروع کړو نو دا به ډېره ښه وي. الله دې دوی ته جزای خیر نصیبه کړي. حضرت مولانا صاحب حکم وکړو چې تاسې په 14 اکتوبر باندې د حضرت مفتی صاحب په نامه باندې کانفرنس وکړئ. الحمدلله ثم الحمدلله صوبائی جماعت په خپل شورا کې په هغې باندې فیصله وکړه او بیا چونکې د بلدیاتو آواز و نو بلدیاتی انتخابات هم زمونږ ایجنډه وه او حضرت مفتی صاحب رحمه الله په نامه باندې کانفرنس هم زمونږ ایجنډه وه. نو صوبائی جماعت د ټولې صوبې دوره کې خوده او یو ضلعې ته صوبائی جماعت لاړو او هلته خپل جماعتي ملګرو ته ډېر په کلک الفاظو سره وینا هم وکړه او الحمدلله ثم الحمدلله ضلعې جماعت د صوبې جماعت دا مجلس ډېر سنجیده واغشته او نن چې کوم مونږه خبرونه اورو یا د اضلاعو نه کوم رپورټونه را روان دي نو د ما قدرمندو عزتمندو داسې ښکاري چې دا سبا کم مفتی محمود کانفرنس دی دا د صوبه خیبر پختونخوا نه انشاءالله د ملک په سطح باندې یو داسې عالمی کانفرنس به کېږي چې دې نه مخکې به جمعیت علما اسلام هم داسې کانفرنس نه وي کړی انشاءالله تعالی. خو اوس نه زمونږ څه ملګرو مونږ ته په نوټس کې څه خبرې راکړي دي نو مونږ اوس نه هم ملګرو ته دا وایو او خاص کر د پېښور ملګرو ته مونږ دلته یو 2-3 پی کې پروګرامونو ته زم تللی ما هغوی ته مې درخواست کړی دی. نن دا مجلس په وساطت باندې تاسې ټولو ملګرو ته دا درخواست کوو چې چونکې د پېښور دا ملګري دا میزبانان دي او زمونږ د خپلو روایاتو مطابق په کار دا ده چې میزبان هغه د بهر راتلونکي ملګرو ته عزت او احترام ورکړي. دا بهر نه دي نو د ما قدرمندو عزتمندو اصل اجتماع کامیابی دا په تاسې باندې انحصار لري چې د پېښور ملګري دا دې ته انتظار نه کوي چې بهر نه د ته ځان رسو. په کار دا ده چې د پېښور ملګري دا مخکې نه هلته جلسګاه ته ځان هم راورسوي او دې ملګرو خدمت هم وکړي، چاته به لاره وښایي، چاته به ځای وښایي، چا سره به څه همت وکړي، تعاون به وکړي. نو دا زموږ دپاره ډېره لویه خبره ده او د ما قدرمندو عزتمندو چې کوم اطلاعات دي د هغې مطابق موږ ته دا ښکاري چې سبا به د پېښور تقریبا ټول جام وي انشاءالله تعالی. نو د دغه مجلس په وساطت باندې زه انتظامیه ته هم دا درخواست کوم، خاص کر پولیس ډپارټمنټ اوسه پورې موږ سره ډېر ښه تعاون کړی دی نو هغې ته هم دا درخواست کوم چې ځای په ځای دا لارې کله بندې شي کله رکاوټونه جوړ شي نو زموږ د ملګرو سره چې د انتظامیه پولیس دا خلک تعاون وکړي او زموږ سالاران چې کم دي هغوی به هم دا تعاون کوي او انشاءالله ګڼ تعداد باندې زموږ سالاران نن د شپې را رسېدلي دي خو به هر کیف سبا نه د دې خلکو ډیوټي سټارټ کېږي نو دوی ته هم دا درخواست کوو چې د ملګرو سره تعاون وکړي او د ملګرو دپاره رکاوټ نشي جوړ چې دا ملګري ټول جلسګاه ته ځان ورسي او مونږ د قائدینو مجلس باندې سر خلاص کړو چې قائدین مونږ ته څه وینا کوي. د ما عزتمندو نن چې کوم حالات په ملک کې روان دي یا بین الاقوامي سطح باندې کوم حالات روان دي دا ستاسې په ذهن کې دا خبره
پکار د چې وي چې د ما قدرمندو نن بین الاقوامي سطحه باندې زما د دې خاورې زما د دې وطن زما د دې ملک باشندگانو خلاف یو منصوبه بندي شوې ده چې څنګه به مونږ دا خلک د اسلام نه د دین نه د علماو نه دا به لرې کړو. نو د ما قدرمندو عزتمندو د هغې دپاره دا اصول دي چې دوه کارونه کم حکمران یا کم حکومت وکي یا کم قوت دا دوه کارونه وکي نو بیا دا قوم همیشه دپاره د دوی غلام شي. مونږ خو لا تر اوسه د برطانیې د غلامۍ نه یو خلاص. خو د ما قدرمند او عزتمند نن امریکا دا قوم او دا مسلمان یو ځل بیا خپل غلامان جوړول غواړي نو هغې دپاره دوه کارونه ابتدایي طور باندې ضروري وي او دې حکومت ما یقین ده چې تاسو به زما د دې خبرې تایید کوئ چې هغې دواړو کارونو باندې دې حکمران او دې خلکو کار شروع کړی دی. یو دا چې د دې قوم چې کوم قوم ته غلام جوړول غواړي د هغې نه خپل تهذیب واخلي او د یخ په بدل کې ته خپل تهذیب ورکې او دوم معاشي طور باندې دا قوم دومره مفلوجه کې چې هغه د خپل نظریې د خپل ایمان د خپل سوچ او فکر په لاره باندې تلل د هغه دپاره ګران شي او هغه سره فکر د بچو او د خپل خېټې او د خپل زنانه وشي چې زه به هغې ته معاش څنګه پیدا کوم. د ما قدرمنده نن بین الاقوامي قوتونو ایما باندې زمونږ حکمرانانو دغه دواړه لارې یو د دې قوم تهذیب بدلول یو د دې قوم روایات بدلول او دوم معاشي طور باندې دا قوم داسې مفلوجه کول چې آینده نسلونه هم د دوی پیدا کیږي چې هغه هم د بین الاقوامي قوتونو غلامان پیدا شي. نو د ما قدرمندو نن چې موږ حالاتو ته ګورو نن زما د ملک خپل بینک هغه د IMF ته حواله شوی دی. نن زما د ملک بجټ هغه IMF ته حواله شوی دی. نن زما ادارې په هغې کې د IMF خلق ناستی او زما د ملک واګې زما د حکمران په لاس کې نه دي او د بین الاقوامي قوتونو په لاس کې دي. زما حکمران سره که په دغه ملک کې فکر شته نو هغه د دې دی چې زه به د دې ملک د آئین نه د ختم نبوت دا قانون څنګه ختم کړم او دغه ایجنډه ولا بین الاقوامي قوتونو ورکړې ده. نو د ما قدرمند او عزتمند صورتحال دا دی چې د کله اول ورځ راغې نو که ستاسې یاد وي د خاتم النبیین لفظ پوره نه دی ویلی. بعضې خلکو هغه ټیم کې وي چې خوله یې خطا شوه خو د ما قدرمند او عزتمند د خوله یې نه ده خطا شوې قصدن عمدن دې سړي خاتم النبیین لفظ نه دی ویلی. بیا مسلسل د صحابه توهین بیا مسلسل د قرآن د آیتونو توهین. نن په دغه ملک کې یو ځل بیا قائدیانیان پروموټ کیږي لګیا دي. د سکانو په نامه باندې قادیان ته لاره اسانول دي او د ما قدرمند او عزتمند نن د مسلمان د پاره حج کول دا ډیر لوی ګران کار دی خو قادیان ته تلل اس ګران کار نه دی. نو د ما قدرمند او عزتمند
هغې باوجود بل ورځ یو بیا بل اعلان کړی چې زه د ختم نبوت څه شی جوړوم پته نشته. ما ته چا وی بل ورځ د اخبار والا او تپوس کوو چې دا خو ختم نبوت دپاره څه اکیډمۍ جوړوي که څه شی جوړوي. نو تاسو دې متعلق څه وایي؟ مال مخکې د کوم داسې رښتیا ویلي دي چې دی به هغه کار کوي چې کوم وایي. نو د ما قدرمندو عزتمندو د اسلام په نامه، د دین په نامه، د مدینه منورې د نظام په نامه، د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نامه باندې د قوم ته یو ځل بیا دوکه ورکول کیږي. او زما دا قوم دومره جذباتي دی چې هغه د مدینې د اسلام او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم واوري نو بیا د هر څه نه ورتیر شي. خو د ما قدرمندو عزتمندو دې قوم ته دا وینا کوو چې مونږ ټول عمر دې خلکو غولولي یو. دې بین الاقوامي قوتونو، بین الاقوامي اسټبلیشمنټ او زما د خاور اسټبلیشمنټ همیشه دپاره دې قوم سره لوبې کړي دي. د ما عزتمندو لږ رایښ شئ، لږ سوچ وکئ چې آیا هغه ناره چې د دې ملک په جوړېدو ټیم کې لګېدلې وه چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله، نن هغه ناره څه شوه؟ نن هغه مجلسونه څه شول؟ 75 کاله وشول مونږ په دې ملک کې هر څه ولیدل خو اسلام مو پکې ونه لیده. یو ځل هم په دې ملک کې ملا او جمعیت علماء اسلام ته حکومت نه دی ملاو شوی، خو د دې اسټبلیشمنټ د لاسه او د دې بین الاقوامي قوتونو د لاسه ملا څومره بدنامه دی هغه زمانه تاسو ډېر ښه خبر. خو د ما عزتمندو جمعیت علماء اسلام هم دا قصد کړی دی چې انشاءالله تعالی تر اخر وخت پورې به د دې قوتونو مقابله مونږ کوو. او د ما قدرمندو د دې قوتونو که دا سوچ وي چې مونږ به د پاکستان نه داسې سټیټ جوړو چې په دې کې به قادیانیان راځي یا به یهودیانو قانون راځي، نو دا سوچ ته خپل د دماغو نه وباسي. ان شاء الله تعالی چې په دې خاوره باندې د جمعیت علماء اسلام یو کارکون هم ژوندی دی، دلته د چا پلار بېدیني نشي راوستولی، دلته به ان شاء الله تعالی چې راځي نو یو اسلامي نظام به راځي. د ما قدرمند نن سیاسي توګه باندې جمعیت علماء اسلام کارکنانو ته میدان اوار دی. نن په ملک کې سیاسي ګوندونه چې کوم سیاست کوي، نن د جمعیت علماء اسلام سیاست د ټولو سیاسي ګوندونو نه څرګند دی او دا قوم په دې پوهه دی چې نن د عالمي کفر په مقابله کې، نن د اسټبلیشمنټ په مقابله کې، نن د حکمران په مقابله کې په میدان کې که یو قوت شته نو صرف او صرف جمعیت علماء اسلام. او ان شاء الله تعالی سبا د مفتی محمود کانفرنس نه به موږ دا ثابتو چې په دغه خاورې باندې د جمعیت علماء اسلام دومره جرړې مضبوطې دي چې ان شاء الله دلته څوک د تبدیلۍ سوچ کوي نو هغه به د بېوقوفانو په جنت کې پاتې کیږي. دا خاوره د جمعیت علماء اسلام دا خاوره به د جمعیت علماء اسلام یي او ان شاء الله تعالی په دې خاوره باندې به اسلامي نظام راځي او د جمعیت علماء اسلام په لاره به راځي. د ما قدرمندو عزتمندو زما مشران هغه هم دې مجلس ته را روان دي. دا مجلس د حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه هغې دپاره جوړ شوی دی. یقینا
زمونږ اعزاز دی چې نن په دغه کور کې زمونږ قائدین را روان دي او ان شاء الله تعالی د کور چې کوم عزت نن جمعیت علماء اسلام ته ورکو، نن چې کوم جمعیت علماء اسلام سره د ملګرتیا اعلان وکړو، ان شاء الله الله دې وکړي چې په ورځ د قیامت هم مونږ ټول د خپل قائدینو سره د جنت په لار یو ځای روان شي. جماعت قدرمندو، جمعیت علماء اسلام دا یو داسې جماعت دی او نن نه د اول ورځې نه چې د ما قدرمند او عزتمنده دی په دې ملک او په دې خاوره کې د الله نظام نافذول غواړي. نو د الله نظام نافذول دا نن د هر مسلمان فرض دی. نما نوجوان هغې ته هم دعوت ورکوم چې راشئ په دې نن حالاتو کې د جمعیت علماء اسلام سره ملګرتیا وکړئ. لکه څرنګه چې حاجي صاحب اعلان کړی دی، عام نوجوان ته دعوت ورکو، عام مسلمان ته دعوت ورکو چې راشئ د جمعیت علماء اسلام سره ملګرتیا وکړئ. ان شاء الله تعالی په دې دنیا کې به هم الله جمعیت علماء اسلام ته کامیابی ور نصیب کوي، نو ستاسې برخه به وي پکې. او ان شاء الله تعالی زما دا یقین دی چې زموږ د اکابرین چې په ورځ د قیامت الله تر مخ ولاړ وي او دوی جنت ته ځي، نو زما د عام ورکر به هم له قائدینو سره جنت ته روان وي. نو زما قدرمند او عزتمند، زه یو ځل بیا د خپل کوربه حاجي ظاهر شاه صاحب او د خپلو محترمو ملګرو د زړه د تل نه شکریه ادا کوم چې دوی کم عزت او احترام نن جمعیت علماء اسلام مشرانو ته مرکزی امیر ته ورکه. الله رب العالمین دې دوی ته په دواړو جانو کې د دې نه زیات قدر او عزت نصیبه کړي. ما خیال دا دی چې مشر راغی، تاسو لږ تسلی وکئ، په آرام کښېنئ، ان شاء الله تعالی څو لمحو بعد به مشر تاسو سره مخاطب وي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.